دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه مسافر چې په لاره روان وي. مسافر چې ژوند تېروي. تاسو به لیدي زمونږ د پاکستان خلق چې لاړ شي سعودي ته، ملیشیا ته، دوبۍ ته، که خیال هم کړی هلته ځان له دیره نه جوړوي، هلته کور نه جوړوي، هلته قیمتي ګاډۍ نه الي او هلته قیمتي کپړې نه اغوندي. ځکه زما خپل وطن خو نه دی مړه، دلته زه په قیمتي کپړه څه کوم؟ ښکلې جامې نه اغوندي او ښکلې سورلي نه استعمالوي، هلته چې ته دوی ویني ترس په دې پې وشي. دا خو دلته راشي جو نوې کپړې اغوستې ګړی په لاس کړي، هر سړی وایي زه ملیشیا ته ځم، هر سړی وایي زه دوبۍ ته ځم. لږ ورشه د دې مسافرو حال هلته وګوره که چې د دې مسافرو حال هلته څه دی. دې خو لږ په دې حالت کې ووینه، یقین وکړه مونږ چې خپله تلي وو ما څه مسافر ولیدل بیا مې د زړه نه نوتل. یقین وکړه چې داسې چوک کې ناست وو ښه پښتانه زمونږ د پښتو ویونکي او ما تپوس وکړو کس نه مې دي څه ته ناستې وي، دي په دې تمه ناستې چې اوس به څوک ملکي سړی عربی راشي د کار به ووایي نو یو به وایي چې زه سره دیاړي کوم، بل وایي زه سره دیاړي، په داسې حال. او دلته به ورته وایي موبایل راولېږه، 13 راولېږه، پلان کې راولېږه، هغه غریب ورته وایي ښه. هلته په چوک کې ناست د مزدورۍ په فکر کې دی، دلته ورته ټلیفونه کې ما د 13 موبایل راولېږه، هغه ورته راځي نه وایي ښه درو بلېږه. ته د هغه د حاله خبرې اما خام دیرې ته راشي کار ورته میلو نشي. او دلته مطالبات شروع دي، لږ دا مطالبات کم کوي، لږ د مسافرو باندې رحم وکړو. دا مونږ دپاره تلي دي او خپله بیبي او خپل وطن او خپل خواهشات یې هلته پرېښودي، نه کور هلي او نه نوې کپړې اغوندې ته وینه هلته به دې پرې ترس وشي. د خپل کلي دې دیاړي مارو ته ګوره، هلته دا دیاړي مار لګیا دې پیسو ته به لاس هم نه کوي که هلته هم د دې مسافرو حال ولیده چې دوی په کم حال دا پیسې ګټي. دې سره ګزاره او د دې په دې پیسو لږ ترس کول چې په دې د دې خوله وتې ده، په دې دې ستغې سپورې برداشت کړي دي د خلکو. نو دا مسافر هلته ځان له که دیره م وله ولیدله نو هلته بستره او دلته کولره ګډ وډ کاري، ځکه دوی هلته دیره نه جوړوي، ښکلی ګاډۍ نه الي، وایي زه به خپل وطن ته ځم، زما خپل وطن دی، نوې کپړې په خپل وطن کې خوند کوي، ښکلی ګاډۍ په خپل عزیز کې خوند کوي او په خپلو رشته دارانو کې او په خپل کور کلي کې خوند کوي. نو دی هلته ړه نه لګوي، وایي ځکه دا پردی وطن دی او پردی کلی دی او پردی آبادی دی، زه به خپل کور ته ځم او خپل وطن ته به راځم. چې دلته راشي نو قیمتي ګاډۍ مالي. نبی علیه السلام صحابي ته وایي کن فی الدنیا کأنک غریب. دا ته چې ورته خپل وطن وایي، دا ته چې ورته خپله دیره وایي، دا ته چې ورته خپل کور وایي، دې ته نبی علیه السلام مسافرخانه ویلي. دا مسافرخانه ده. په دې ټایلو مه دوکه کېږئ او په دې کورونو او په دې سورلو مه دوکه کېږئ.